السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کانجو ایوب برج باندې ولاړ یم. که دا تاسو وګورئ وابده انتظامیه بیا لګیا دي، هغو دا ستنې چې کوم دی په هغې باندې کار کوي. چونکې تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 100 لاکو پورې تحصیل کابل آبادي ده او هغه بیا یو پیر متاثره شوي ده چې کله باران شروع شي د سوات سیند اوبه تیزې شي یا سیلاب راشي نو د سوات تحصیل کابل عوام دغه ستونزو سره مخ یې چې هلته بیا بجلي نه لوډ شیډینګ او هر وخت ماشومانو ته مریضانو ته مشکلات دي. وابده انتظامیه هم لګیا ده، کار کوي. دلته زما دلته مشران موجود دي، هغو ته تپوس کوو چې هغو په دې حواله څه وایي. السلام علیکم جی. جی وعلیکم سلام. بیا یو پیر زموږ تحصیل کابل چې دی هغه متاثره شوی دی، بجلي نشته، څه غواړئ؟ یاره جی د دې بجلی تقریبا 24 غنټې خو شوې لا زیاتې چې دا پوره تحصیل کابل ته بنده ده او 7 لاک آبادي ده په دې باندې او تقریبا 100 که 8 فیډرې دا اغوښتې په دې سیند باندې. په تېر کال باندې په سیلاب کې دا ستنې غورځېدلې وې نو دې عوامو لکه اپنے مدد آپ تحت چې دی دا ستنې ودرولې دي، دې ته یې کنکریټ کړي دي په یو سر او په بل سر باندې په خپله خرچه باندې. په منځ کې دا یو 4 پولونه چې کوم وو دې ته په وخت کې هم موږ دا ویلو چې باید د دې دا پوښتنه تاسو په خپله وکړئ، صحیح وکړئ. خو دا دې هسې په ځمکه په سر باندې ناله کړې وې چې هغه د دې سیلاب سره بیا هغه کږې شوي ده او قوم ته ډېر غټ تکلیف دی. نو په دې کې زیاتر دغه چې دی که نه ناهیلي چې ده د وابډا والا ده، کم سې کم هغو له پکار ده چې دا خپل کار ښه په صحیح طریقه وکړي او دې ته وسو د جال وټه وکړی شي چې دا ستنې محفوظ شي، که نه دا به سبا بیا غورځېږي او نه دغه دې حل دی. ډېر مهرباني ګران کتونکو، لکه مخې ته ځو تاسو سره دا مناظر شریک کوو. تاسو کتی شئ چې وابده انتظامیه لګیا ده، هغو خپل کار کوي. السلام علیکم جی، تاسو څنګه لري؟ ښه صحتونه ښه دي؟ زموږ سره دا وخت د سوات تحصیل کابل چیرمین سید خان هم موجود دی، هغه سره خبرې در کوو. السلام علیکم. ګلون باچا څنګه یې؟ ګلون باچا بار دا مشکلات او ستونزې هم ته مخې ته راځي، باران شي یا سیلاب راشي، سیند اوبه تیزه شي او بیا 2 لاکو پورې د آبادي ده متاثره کېږي. اوس هم انتظامیه لګیا ده وابده والا، تاسو ته مطمئن یئ؟ نو زه خو مطمئن کېدو کوم په خپله باندې. زه سهار په خپله باندې سهار راغلی ما د هر سړي فرض دي یوازې وابدا ته به دا خبرې نه پرېږدو. یو ګیټې سړی والي هم دې ځای ته ور واچوي نو څه نه څه ځای نیسي. بهرحال دا د دې خبرو سره زموږ تحصیل کابل مخ ته دی ستونزو سره. مونږ بار دا وایي نه کړې چې یاره په دې ځای یو ټاور شي یو په هغه ځای شي دا په دې خو ما اړستلی شو. دا هر وخت په دا مشکلات نه راځي او بهرحال دا کیبل یې راغلي وي پوه نه شو چې څنګه لاړې دا په کرایه راوړې وې نو که هغه پر اوس کولر د هغې متبادل څه کار وشو. هسې د شو شاته پار راغی کیبل ما خور کو، کله به امیر مقام وي او کله به یو بلې موږ په چا پارټۍ پسې خبرې نه کوو، خو خدمت پکار دی چې یو کار یې وکړو بیا هغه کار سر ته رسوئ. دا نیمګړې ستنې نه لیکلي دي، ګوره فوټ پاجري په دې نشته، دا د سیند په منځ کې ولاړې دي که نه. کم از کم د وابډا خپل پنډې د دې وزارت دی، اوس ګیله موږ د چا نه کوو. مخکې خو زموږ نه ګیله کوله، بجلي زما مرضي ده، اوس د چا مرضي ده؟ اوس خو د دې مرضي هم ده. ولټیج هم کم شوی دی جي، ولټیج هم کم شوی دی. بهرحال زموږ دغه وخوړو په قیاجاتو د مراسي چې کوم چیک و 4 روپۍ دي کې 100 وي تقریبا، هغه یې شانګلې ته ټرانسفر کړې. په دې د دې خبرې موږ بھرپور مزاحمت کوو. دا د تحصیل کابل پڼو او دا د ایم این اے سي پڼو او دا د دې ځای لاړ شو هلته لاړ شو دا ولې لاړ شو. زموږ سره همیشه لپاره د مایرې امور کېږي. تحصیل کابل عوام چې دی هغو ته زه تقریبا د هغو ته سلام پیش کوم چې هغه د دې سختو نه تېرېږي او بهرحال په سخته پسې راته انشاءالله موږ کې څومره دم وي موږ به د خپلو د عوامو خپل خدمت کوو که خیر وي انشاءالله. انتظامیې سره خبرې وشوې څه ټایم پورې متوقع چې بجلي او هېڅ انتظامیې سره خبره نه کوي. زه سهار وختي راغلی یم، انتظامیې نه خبره هم نه چې راغلی کنده کله کوشش یم بیا خو دا زموږ یوسف دی و هلته ما یې ګټ نه څه په خپله باندې شروع وکړه. ایسې راغلی دغه یې تماشه کړې په مخه تللی نه پوهېږم ته څه راولېږه ټکټر ما راوستی دی شیول ما راوستی دی نه چې دا ایسي دلته څه ته ناست دی چې دی راغی د پول معاینه یې وکړه دغه وکړو دی به په دې په سر باندې لوی بجټ راوباسي. نو موږ وایو چې مهرباني وکړئ دا د قوم فیصله دا مه ضایع کوئ، په دې نور پیسې مه راولئ، د قوم فیصله په قوم یې ولګوئ. خدای ته دې مننه. زه نن هم دا وایم په دې به یو سړی خپل کسر وایي دا شیول ما په خپلو پیسو راوستی دی، دا ټکټر مې ټیمین راوستی دی، په دې کې د هېڅ چا د یو پارټۍ کردار نشته. او بهرحال یو سړی به راشي د پول د سر نه به میډیا ته دغه ورکوي ما دا چل کوم ما دا چل کوم راشه عملي راکوشه 2-3 ګټې راواله هېڅ دغه نشته. بهرحال انشاءالله سختو خلکو تېره کړه خو بهرحال بجلي به اوس انشاءالله په ګنټه نیمه کې به انشاءالله فیډرې به ټول بحال شي که خیر انشاءالله.
او د الله نه سوال کو چې یاره موږ بار بار نظمي دې سیلابونو د پتونو سره ځکه چې موږ د هغه د زور نه یو موږ ډېر دغه وکړو خو د هغه د زور نه یو نو بس الله پاک دې خیر کړي او ستاسو ډېره مهرباني تاسو راغلی ډېره مهرباني ونو باچا تاسو چیرمن سید خان خبر واورېد هم سره دلته رشید احمد صاحب موجود دی چونکې دی هم سماجي کارکون دی او کوچ باندې سره تعلق لري سوال غواړي ستونزې هر وخت بار بار دی او مشکلات دي حل کېدو کوشش نه کېږي یاره جی بدقسمتي زموږ د دې ملک دا ده چې هر سړی د لیډرشپ شوقي دی هر سړی د مشرۍ شوقي دی خو اهلیت قابلیت دا په هیڅ چا کې نشته دی اخلاص په هیڅ چا کې نشته دی په خوب باندې خفه کېدل د هیڅ چا کې نشته دی دا چې زموږ د تحصیلي کابل دا د سواد د ټول نه غټ تحصیل دی او دا زموږ ولکه آبادي ده زموږ هر کال دا مسئله د بجلی هر کال دا مسئله خو د دې مستقل حل نه وابدار راوباسي نه زموږ د سیاسي قیادت راوباسي د دې وجې نه موږ دا مطالبه کوو چې د خدای خاطر وکړئ ظالمانو لکوټې رحم وکړئ په دې قوم باندې تاسو د خپلو پیسو دپاره د خپلو بیلونو د پاس کولو دپاره قوم په اذیت کې اچوئ بار بار په اذیت کې اچوئ موږ سوال کوو وابدا اهلکارو ته ایسی ته او د سیاسي لیډرشپ ته حکومتي چارواکو ته موږ سوال کوو چې یاره دا مسله دا ستونزه مستقل حل کړئ چونکې موسمی حالات داسې جوړ شوي دي چې دا به اوس هر کال دا مسله په جون جولای کې څه کال هم لا جون جولای پرته ده د دې سیند پلو به نور هم سیوا کېږي دا مسله به بیا راځي دا ستنې به بیا غورځېږي نن چې دي کم دا شګو دا بند وهي نو دا بالکل ناکامه ده دا 24 ګنټې هم کار نشي کولی د دې وجې نه موږ دا بیا مطالبه کوو چې زموږ کیبل چا وړي هغه په دې پل باندې منظور شوي دي د خزانې نه پې پیسې راوتې دي او هغه کیبل نن خلک دا وایي قوم دا وایي چې نظیر ایسی او انجینیر امیر مقام دا هغو په ایما باندې دا وړی شوي دي د دې ځای نه دا قوم د هغې نه محرومه شوی دی موږ دا مطالبه کوو چې فورا انجینیر امیر مقام صاحب د خپل پوزیشن کلیر کړي قوم ته او دا کیبل دې واپس راوړي د راوړو کریډیټ اخیستو نو پکار ده چې د واپس وړو ذمواري هم دی قبوله کړي چې دا د ولې وړي دي د دې قوم سره دا ظلم ولې شوی دی د خوازخیلې په پل باندې نن هم کیبلې لګېدل دي خو د افسوس مقام دا دی چې تحصیلي کابل هغه یتیم دی هغه بېڅوکه دی د هغې د تپوس څوک نشته دی د دې وجې نه زموږ سره په هر شي کې زیاتی کېږي موږ یو ځلې بیا دا مطالبه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیلي کابل کم ګریډ چې دی د تېرو 10 کالو نه هغه انډر کنسټرکشن دی هغه کمپلیټ کړئ چې دا مسلې حل شي قوم ته ډېر زیات تکلیف دی ډېره زیاته سخته ده خو د قوم دا درسونکې د قوم په زخم باندې مرهم او پټۍ لګونکی څوک نشته دی ډېره زیاته د افسوس خبره ده ډېره مهرباني ګران کتونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې او امید کېږي چې بجلي به انشاءالله ډېر زر بحال شي خو دا هم وختي طور پر ده او که تاسو دا وګورئ نو دا شګې ورته ولي ګټې ورته ولي نه دا په دې باندې نه کېږي